بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د قرآن پاک د ترجمې سبق نمبر 42 سے سورہ بقره شروع ده. اول سپاره ده، 11 رکوع ده. نن به انشاءالله موږ 91 92 93 پورې آیاتونه وایو. دا درې آیاتونه اول د دې آیاتونو تلاوت کوو، بیا لفظي ترجمه او مختصر تفسیر کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. وإذا قيل لهم آمنوا دلتنا اسمخ کې د يهوديانو ته د قرآن دعوت نبی علیہ السلام ورکي چې کله به د يهوديانو ته ویل شو، نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې تاسو په دې قرآن باندې ایمان راوړئ. نو دوی به ورته وي چې یاره مونږه په مخکې کتابونو باندې ایمان راوړی، یعنی تورات باندې ایمان راوړی، موسی علیہ السلام د الله پیغمبر ګڼو، نور مونږ نه پیغمبران ګڼو، نه مونږ نور کتابونو باندې ایمان راوړو. دوی وی قالو دوی به وی قلوبنا غلف، زمونږ په زړونو باندې پرده را پرده، زمونږ دا زړونه په پردو کې محفوظ دي، صرف تورات مني او موسی علیہ السلام مني، نور پیغمبران او نور کتابونه نه مني. دوی به وی زمونږ دغه شانتې را زړونه را بندي، حالانکه وی دوی به په تورات باندې ایمان نه راوړو. په تورات کې خو الله پاک دی ته فرمایلی و چې ګوره یو پیغمبر ته هم تکلیف نه رسوي، نو دوی خو په زرګاو پیغمبران شهیدان کړي او د موسی علیه السلام ښکاره معجزې یو پکې کالعصا والید وفلق البحر، یعنی د عصا چې د کونټۍ والا هغه معجزه ولیدله د موسی علیه السلام، او بیا یې ورپسې دغه شانتې د ید بیضا ده، موسی علیه السلام به د خپل لاس د الله په امر سره په دې ترخ کې داسې ورکو، واپس چې به یې روښکلو د نور او سپوږمۍ په شان رڼا به یې کوله، نو واپس چې به یې کله دې ترخ کې ورکو هغه رڼا به واپس بنده شو. دا یو معجزه وه، الله پاک به د نبي د پیغمبر په لاس باندې خپل یو الله پاک معجزه ظاهروله. او دریم فلق البحر، په هغه بحر چې دی دریای نیل هغه په کونټۍ باندې ولو دریای قلزم، او الله پاک ورله 12 قبیلې وي، 12 لارې ورله ورکړي. دغه شانتې د موسی علیه السلام په برکت باندې الله پاک په دې باندې ډېر زیات معجزات ورته وښودل، تر دې پورې چې کوهي تورې پرې اوچت کو او د دې په زړونو د دې د سرونو د پاسه داسې ودرو. او اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا انه واقع بهم، او دوی دا ګمان کولو چې بس دا دی را پرېوت را باندې، او غر پرې پاسه داسې هغه معجزې مو لیدله. د الله پاک خبرې په خپل غوږونو باندې کوهي تور کې واورېدې. موسی علیه السلام سره چې الله پاک هم کلام شو، خبرې شروع کړې، دوی په خپل هغه د الله پاک خبرې واورېدې. خو دا دومره ظالم قوم دی، دا دونه بې ایمانه نسل دی، تر اوسه پورې دا په فلسطین کې څه حال شروع کړی دی اسرائیلو. دا هماغه یهود خلک دی، هغه یهودیان دي. نو دا هغه خلک دي چې د دې باره کې الله پاک فرمایي واذا، او هر کله چې قیله ویلې شو، دا قیله دا د قویله نه جوړ شوی دی، د قویله نه. دا قیله په اصل کې قویله دی، قویله نو د دې نه بیا دا قیله جوړ شوی دی. ښه اوس پکې هغه ټول قانون نه جارو کو، هغه پکې نه جاری کو،
یعنی دا قیله په اصل کې قویله او قویله د قویله نه بیا د قانون د وجې نه قیله جوړ شو. قیله دا د مجهول صیغه ده او فعل ماضي اوله صیغه ده د مجهول. ٹھیک شو. قال معنی ده هغه او فرمایل، هغه اووي او قیله معنی ده وویلی شو، هغه ته وویلی شو. قال معنی ده هغه اووي او قیله معنی ده هغه ته وویلی شو. و اذا او هر کله چې قیل ویل شو لهم هغوی ته د یهودیانو ته به ویل شو چې آمنو دا د امر صیغه ده د جمع مذکر امر راځي. آمن معنی ته ایمان راوړه. آمنو تاسو ټول ایمان راوړئ. آمنو تاسو ټول ایمان راوړئ بما په هغه قرآن انزل الله انزل ينزل انزال معنی ده راکوزول، راښکته کول، رالیږل، نازلول. نو انزل فعل دی، فعل ماضی اوله صیغه ده، د دې فاعل الله پاک دی. الله نازل کړو بما په هغه قرآن باندې انزل الله چې الله پاک نازل کړو. نو دا فاعل معنی به اول کو او د فعل معنی به وروسته کو. ترجمه به موږ داسې کو، الله پاک نازل کړو، اول فعل راځي په ترجمه کې، وروسته فاعل راځي، خو ترجمه به موږ اول د فاعل کو وروسته به د فعل کو. الله جل جلاله نازل کړو. و اذا او هر کله چې قیل لهم دی یهودو ته ویل شي آمنو چې تاسو ایمان راوړئ. د نبی علیہ السلام په زمانه کې د مدینه منورې د یهودو ته به نبی علیہ السلام او فرمایل چې الله پاک فرمایي تاسو ایمان راوړئ. ایمان بما په هغه قرآن باندې، په دغه قرآن باندې انزل الله چې الله نازل کړو. ٹھیک شو. او یا په بما کې قرآن او انجیل دواړه رالل چې په انجیل ګوره ایمان به احکامات په د قرآن مني، خو ایمان به په ټولو آسماني کتابونو باندې راوړي، تورات، زبور، انجیل او قرآن مجید او پورا سل صحیفو باندې په ټولو به ایمان راوړي، خو منی به صرف او صرف قرآن پاک. یعنی ایمان اطاعت په صرف د قرآن کې، احکامات په صرف د قرآن منی. ٹھیک شو. نو دوی ته به چې وایي چې بما په هغه قرآن او انجیل انزل الله چې الله نازل کړو. قالو د یهودو به وي، قالو کې دا واو کم ضمیر د جمع دی، دا دغه یهودیانو ته راجع دی چې د یهودو به وي، دی وایي نؤمنو دا د فعل مضارع جمع متکلم صیغه ده. نؤمنو مونږ ایمان راوړو بما په هغه کتاب یعنی هغه تورات باندې انزل چې نازل شوی علینا په مونږ باندې. نو دا انزل د مجهول صیغه ده. ٹھیک شو. قالو دا د فعل ماضی جمع مذکر غائب صیغه ده، د یهودو به وي. نؤمنو دا د فعل مضارع جمع متکلم صیغه ده، مونږ ایمان راوړو بما په هغه کتاب یعنی په هغه تورات باندې انزل چې نازل شوی دی. انزل دا د فعل مضارع دا د فعل ماضی د مجهول صیغه ده، اوله صیغه ده. انزل چې نازل شوی علینا په مونږ باندې، یعنی په مونږ چې کم تورات نازل شوی مونږ په دې باندې ایمان راوړو. ويکفرون دا د فعل مضارع جمع مذکر صیغه ده. ويکفرون هغوی انکار کوي، دا یهود انکار کوي بما د هغه کتابونو نه وراءه کم چې د هغې نه علاوه دي، یعنی د تورات نه علاوه چې څونه کتابونه په هغې ټولو نه دی انکار کوي. یعنی قرآن نه انکار کوي، انجیل نه انکار کوي، زبور نه انکار کوي، صرف تورات وی منو او نور د دې ټولو نه انکار کوي. بما وراءه سوا د هغه نه، وراء معنی د وروسته، یا موږ معنی کوو علاوه، او هو د هغه قرآن نه، د هغه تورات نه علاوه د نورو ټولو کتابونو باندې ټولو کتابونه وایي موږ نه منو. ویکفرون او هغې انکار کوي بما د هغه کتابونو نه وراءه چې د تورات نه علاوه دي، د تورات نه علاوه چې وایي کم دي په دې ټولو باندې دوی ټول د دغې نه انکار کوي، حالانکه دوی د تورات نه انکار کولو. دا صحیح ایمان خو په تورات هم نه لرلو. وهو الحق او هغه حالانکه قرآن حق دی، وهو او هغه قرآن الحق حق دی، برحق کتاب دی قرآن، مصدقا چې تصدیق کوي لما د هغه کتابونو د هغه کتاب معهم لما د هغه کتاب معهم چې هغوی سره دی. یعنی دا تورات قرآن د تورات تصدیق کوي چې قرآن کې الله پاک فرمایي چې دا تورات د الله کتاب دی، قرآن کې په خپل الله پاک فرمایي تورات زما کتاب دی. نو قرآن حق کتاب دی ځکه چې د هغې سره کوم کتاب دی د تورات د هغې تصدیق کوي دا قرآن. معنی ده سره او هم معنی ده هغوی سره. لما معنی ده د هغه کتاب او مصدقا معنی تصدیق کوي، او هو معنی ده هغه قرآن او الحق معنی ده حق دی. وهو الحق او حالانکه دا و حالیه دی موږ د معنی کو، او حالانکه هو الحق هغه قرآن بر حق دی، حق کتاب دی مصدقا چې دا قرآن تصدیق کوي رښتونی ګڼي
لما هغه کتاب یعنی هغه تورات معهم چې دغه یهودو سره دی نو قرآن دا هغه کتاب تصدیق هم کوي رښتونی ګڼي د الله حق کتاب ګڼي دا قرآن چې دی دا تورات د الله حق کتاب ګڼي قل اے نبی جی تو وایا دا قل د امر صيغه ده د حکم دی نبی علیہ السلام ته الله پاک حکم کوي چې اے زما نبی تو وایا قل معنا ده تو وایا نو نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمای اے زما نبی تو وایا فلما د يهود تو وایا د يهود ته وای چې تاسو په تورات ایمان راوړی تاسو وای چې نؤمن بما انزل علینا په موږ چې کوم کتاب نازل شوی موږ په هغه ایمان لرو موږ په هغه ایمان راوړو نو تاسو څنګه ایمان راوړی قل اے نبی ته دې ته وایا فلما چې تاسو په تورات ایمان راوړی نو فلما تقتلون تاسو ولې قتلول انبیاء الله تقتلون دا فعل مضارع جمع مذکر حاضر صيغه ده تاسو قتلوي انبیاء الله د الله پیغمبران انبیاء د نبی جمع ده دا انبیاء چې کنه دا د نبی جمع ده د نبی یو پیغمبر ته وای او انبیاء ډیرو پیغمبرانو ته وای انبیاء الله انبیاء مضاف ته الله مضاف الیه ده اول موږ د مضاف الیه معنی کو ورسته د مضاف معنی کو موږ ترجمه دا سې کو د الله پیغمبران قل اے نبی جی تو وایا د يهودو ته فلما نو ولی تقتلون تاسو قتلول انبیاء الله د الله پیغمبران من قبل د تورات نه یعنی د قران نه مخکي د قرآن د نازلېدو نه یا د نبی علیہ السلام د نمخ کې تاسو نور پیغمبران ولې قتلول ان کنتم مؤمنین بالتورات که چېرته تاسو په تورات باندې ایمان راوړئ که تاسو ایمان والا یې ان کنتم مؤمنین بالتورات که تاسو په تورات باندې ایمان لرئ او تاسو وایئ چې یاره موږ تورات منو نو په تورات کې خو الله پاک د هر قسمه پیغمبر د هر یو پیغمبر ته د تکلیف رسولونه الله منې کړي په تورات کې الله پاک حکم کړی چې ګوره زما پیغمبران ته بس تکلیف نه رسوي نو دوی خو پیغمبران قتل کړه یحیی علیه السلام زکریا علیه السلام شعیا علیه السلام او نور ډیر پیغمبران په یو ورځ کې به 300 پیغمبران 300 پیغمبران دی شهیدانول او یو پیغمبر به په دغه کې په بیت المقدس کې په منبر باندې ولاړو خلکو ته د الله خبرې کولې او دی به بیا ورله هغه به پاک منبر باندې شهید کو د دونه ظالمان خلکو نو دی په تورات باندې ایمان نو ٹھیک شو نو وای ته اے نبی ته د يهودانو ته وای فلما تقتلون تاسو ولې قتلول انبیاء الله د الله پیغمبران من قبل د دینه مخکې ان کنتم مؤمنین بالتورات که چېرته تاسو په تورات ایمان لرئ تاسو وای یاره نؤمن بما انزل علینا مونږ په هغه کتاب ایمان لرو چې کوم په مونږ نازل شوی یعنی په تورات باندې نو چې تاسو په تورات باندې ایمان لرئ نو تاسو ولې د دینه مخکې پیغمبران شهیدان کړي دي څومره پیغمبران تاسو شهیدان کړي دي نو تاسو څنګه ایمان لرئ تاسو دا څنګه ایمان دی په تورات باندې چې تاسو د تورات هغه ایمان تاسو د پیغمبرانو د شهیدانولو نه منې کوي دا څنګه ایمان دی بیا ولقد او بخدا دا وایي دا لقد چې دا د تاکید د پر راځي او دا د قسم په ځای باندې راځي ولقد او بشکا یعنی بخدا جاءکم تاسو لراغله ری جاء معنا راغله کوم معنا تاسو لراغله ری موسی علیہ السلام تاسو الله پاک موسی علیہ السلام را لګل ری بالبينات بینات د بینتون جمع بینه خکاره دلیل ته وای خکاره معجزه ته وای معجزه ته چې ارچا تخکاری اگر موسی علیہ السلام با دا امسا وګرځول کونټي داغه نه به غټه اجدها جوړه شو ارچا بولیدا د تخکارم معجزه وای واضحه معجزه ورته وای نو بینتون چې کنه بینات نه بینات دا د بینتون جمع ده بینتون معنا خکاره معجزه نو یو خو د نبی د موسی علیه السلام ښکاره معجزه دا وه چې کونټۍ به وغورځوله غټه اژدها به ترې جوړه شوه که دغه کونټۍ به په دریاب باندې وواله الله به لارې ورکړي که دغه کونټۍ به په کاڼي باندې وواله الله به ترې 12 چینې جاري کړي او که دغه کونټۍ به الله پاک ورته وفرمایل که نه وایي ما تلک بیمینک یا موسی ای موسی علیه السلام ستا په لاس کې څه دي نو دا ورته وایي موسی علیه السلام ورته وایي یا الله زما په لاس کې کونټۍ ده او دا داسې کونټۍ ده که نه چې زه پرې باندې د ګډو چیلو لپاره پاڼې راغورځوم وما تلک بیمینک یا موسی
نو موسی علیه السلام ورته دغه قصه شروع کړه چې الله زه په دې کونټۍ باندې پاڼې راغورځوم او زه په دې باندې ډډه واخم. الله پاک ورته وفرمایل چې ته خپله کونټۍ وغورځوله. چې ویې غورځوله ته یو غټه اژدها ته جوړه شو. موسی علیه السلام ته وتښتېد ویرېدو ته. الله پاک ورته وفرمایل ورشه واپس دې لکۍ نه رونیسه. چې واپس یې رونیوله کونټۍ واپس کونټۍ شوله. هغه اژدها نه واپس کونټۍ جوړه شوه. نو دغه معجزې وې ښکاره معجزې. نو بېشکه جاءکم تاسو له راغلی وو موسی علیه السلام بالبینات ښکاره معجزو سره. نو د بیناتون جمع بینات راځي. یوه معجزه نه وه، ډېرې معجزې وې، واضحه دلیلونه، واضحه معجزې وې، ښکاره معجزې وې. نو یو د ید بیضا چې لاس پې په دغه کې ورکو ترخ کې او واپس پې راوښکلو نو د نور او د سپوږمۍ نه به تیزه رڼا کوله. دویم هغه د کونټۍ والا. او دریم د فلق البحر یعنی دریاب ورته الله پاک وشلولو. څلورم چې الله پاک په دغه یهودیا د کم دغه چې مصریان دا فرعونیان هغه الله جل جلاله ټول غر کړل. دا بیا له معجزه وه. الله پاک په هغوی باندې فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. نو دا پنځه عذابونه په الله پاک راوسته په فرعونیانو او د بني اسرائیلو هغه لیدل. نو دا واضح معجزې وې. بیا چې کله موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو که نه دا ټولې معجزې دی لیدلې وې. خو دی چې کله بیا میدان تیه ته لاړل که نه نو موسی علیه السلام ته وی چې ای د الله پیغمبره اسم د الله پیغمبر اوس الله پاک ته ووایي چې موږ له یو کتاب راولیږي چې موږ د هغې مطابق خپل ژوند تېرو. نو الله پاک بیا موسی علیه السلام ته وفرمیل چې ته لاړ شه وإذ وعدنا موسی 40 لیلة ثم اتخذتم العجل. نو بیا د موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو او 40 شپې هلته کې تېرې کړې. الله پاک تورات ورکړو. نو چې دا 40 شپو له لاړو موسی علیه السلام کوه طور ته نو دی ځوان بچو څه وکړه سامري ورله سخی جوړ کو سخی او د هغې عبادت یې شروع کو. او دا سخی ورله ځکه جوړ کړی چې کم فرعونیانو که نه هغوی به د غواګانو د سخو ډېر زیات عبادت کولو او هغوی به ډېر احترام کولو قدر به کولو. نو دا بني اسرائیل چې و که نه دا هغه فرعونیانو سره یو ځای تېر شوي ډېره زمانه په سوونو کلونه یو ځای تېر کړو. نو چې هغه فرعونیانو به د سخي عبادت کولو د غواګانو قدر و احترام او عزت پې کولو که نه نو د دې بني اسرائیلو په زړونو کې هم د هغې محبت د هغه ماحول د وجې نه د دوی په زړونو کې هم د هغه سخي عبادت او د سخي محبت او د غواګانو احترام او قدر او محبت په زړونو کې داسې ورننوتی و لکه په دې رګونو کې چې څنګه انسان اوبه وڅکي او اوبه د ټولو رګونو ته رسیږي. واشربو لفظ دی دپاره ځکه استعمال شوی هم دی چې دوی باندې اوسکلی شو. ان د دې رګونو کې د هغې محبت ورننوتو د دې سخي محبت. نو چې بیا د موسی علیه السلام ډېر معجزې مو لیدې د دوی د زړونو نه بیا هم د هغه رګونو نه بیا هم هغه محبت د سخي نه وتلو. نو دلته کې ورته وایي الله پاک ورته فرمایي چې تاسو څنګه په تورات باندې ایمان راوړئ. یو خو به تاسو بېشماره پیغمبران شهیدانول. دویم دا چې موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو نو تاسو څنګه په تورات باندې ایمان لرئ چې هغه کوه طور ته لاړو نو تاسو ثم اتخذتم العجل الها ومعبودا. ثم بیا اتخذتم دا د فعل ماضی جمع مذکر حاضر صیغه ده. اتخذ یتخذ اتخاذ د باب افتعال نه ده. اتخذتم تاسو جوړ کړو. اتخذتم معنا تاسو جوړ کړو دا جمع مذکر حاضر صيغه د فعل ماضي. تاسو جوړ کو العجل الها و معبودا. خیم خپل الہ جوړ کو خپل معبود هم جوړ کو خپل خدایم جوړ کو او هغه ته په سجده شوي. من بعده معنا د دینه پس یعنی من بعد ذهاب موسی الى الطور د موسی علیه السلام د کوه طور نه پس د کوه طور نه پس د دینه پس د موسی علیه السلام د کوه طور نه پس د کوه طور ته د تلو نه پس تاسو خپل خدای جوړ کو خدای. وانتم ظالمون یعنی وانتم مشرکون او حالانکه تاسو مشرکان یې الله پاک سره شرک کو چې د سخی عبادت مو کو غټ ظالمان خلک یې. وَإِذْ أَخَذْنَا اوس دلته ورته الله پاک فرمایي چې کله موسی علیه السلام کوه طور ته لاړو او تاسو سخی عبادت وکړو د سخی د عبادت نه موسی علیه السلام چې واپس راغی د سخی د عبادت نه خو تاسو منې کړئ سو او یا زره در کې مرداران کړه قتل کړل او په هغه قتل سره د هغې توبه قبوله شوه او دا نور چې و که نه دا 6 لکه د بني اسرائیل 6 لکه او بعض مفسرین لیکلي 6 لکه او یا زره. نو دا او یا زره خو ته الله پاک د سخی په عبادت سره قتل کړل
دوی د سخي عبادت کړو ډیرو کړو په لکونو کړو خو چې دا 8000 ته قتل ورسېدو نو الله پاک ورته فرمایل چې بس موسی علیه السلام الله نه سوال وکړي یا الله بس دا نور هم داسې معاف کا نو هغه 8000 خو په قتل سره معاف شو او دا چې کم نور وکنه د نورم په لکونو کسانو عبادت کړو نو دا نور الله پاک بغیر د قتل نه معاف کړل خو د دې د زړونو نه هغه د سخي محبت نه وته نو اوس ورته الله پاک فرمای چې بیا می تاسو له کوه تور نه موسی علیه السلام تورات راوړو او تاسو ته پیش کو نو تاسو نه بیا ما کلکه وعده واغسته چې په دې به اوس عمل کوئ و اذ او هر کله چې اخذنا مونږ واغستو اخذنا مونږ واغسته نو دا اخذتو معنا ده ما واغسته او اخذنا معنا ده مونږ واغسته دا فعل ماضی د جمع متکلم تثنیه و جمع متکلم صيغه ده او هر کله چې مونږ واغسته میثاقکم کلکه وعده تاسو نه میثاق معنا کلکه وعده او کوم معنا تاسو نه مونږه کلکه وعده واغسته چې په دې د کم تورات چې په دې کې کم احکامات په دې په سختۍ سره مضبوطۍ سره عمل کوئ چرته به سستی پکې نه کوئ نو تاسو داسې نه منله په نرمۍ او محبت باندې نه منله نو ورفعنا مونږ اوچت کړو ورفعنا د فعل ماضي جمع متکلم صيغه ده ورفعنا او مونږ اوچت کړو فوقکم فوق معنا ده بره د پاسه او کوم معنا ستاسو سرونو د پاسه موچت کو اتور کوه تور مونږ تاسو اول مونږ خو د نکله وعده واغسته چې په تورات باندې به تاسو عمل کوئ په دې کې چې کوم احکامات دي پاغي به عمل کوئ نو تاسو نه منله نو ورفعنا فوقکم الطور مونږ تاسو د سرونو د پاسه کوه تور ودرو او په زبردستۍ هم در باندې منل چې تاسو به اوس دا خامخا منئ خذو تاسو ونیسئ خذو دا د امر صيغه ده او د جمع مذکر حاضر د پاره ده د کې امر دی حکم دی خذو تاسو ونیسئ ما هغه کتاب هغه تورات هغه احکامات آتیتو معنا ما درکړو آتینا معنا مونږ درکړو نو دا تسنیه او جمع متکلم صيغه ده کوم معنا تاسو له آتیناکم مونږ تاسو له درکړو ما هغه کتاب آتیناکم چې مونږ تاسو له درکړو بقوت په قوت سره په طاقت سره په مضبوطی سره په دې دا ونیسئ په دې عمل وکئ واسمعوا او تاسو وورئ د پیغمبر خبرې چې پیغمبر د کوم خبرې کوي تاسو دا وورئ قالو هغوی ویل د يهود ویل سمعنا مونږ واورېدل صرف په غوږونو مو واورېدل او دا هم دې لپاره واورېده چې را کوه تور دې را باندې را پاسه کړی دی چې دا را باندې راونه غورځې نو مونږ ستا خبرې خو واورېدې خو مونږ څه ووي یا الله مونږ واورېده بس مونږ چې تاسو ووي هغه مونږ واورېده خو عصینا او مونږ ونه منل مونږ په عمل نشو کولی نو هلته د کوه تور چې پر پاسه شو نو د هغې د را پرېوتو د یارې نه خو وي سمعنا مونږ واورېده یا الله مونږ واورېده چې مونږ به په دې باندې په قوت سره په مضبوطۍ سره عمل کوو خو زړه کې ووي وعصینا مونږ نه منو مونږ ونه منلو مونږ نه منو د ړنې نه منو وجه سوا واشربو دا د فعل ماضي د مجهول صيغه ده جمع مذکر غائب واشربو او اسکلی شوا مطلب دا ګوره څوک چې اوبه وڅکي که نه نو دا اوبه د انسان په وینه کې شامل شي او دا وینه ټول بدن کې دا څومره رګونه چې دي که نه د سر نه واخله تر د خپو د نوکانو پورې چې څومره وجود کې دا په لکونو په کروڑونو رګونه خواره دي که نه نو هغې کې هغه وینه چلن کوي نو ځکه وایي چې د دوی په دې رګونو کې الله د دې یعنی د دې د کفر د وجې نه د دې په دې رګونو کې هغه د سخي محبت هغه پکې ننوتی و واشربو او وڅکلی شوه فی قلوبهم د هغوی په زړونو کې قلوب د قلب جمع ده فی قلوبهم د هغوی په زړونو کې العجله یعنی د عجل محبت د سخي محبت د دې په زړونو کې د دې په رګونو کې او د دې په زړونو کې پیوست شو بکفرهم د دوی د کفر د وجې نه نو دې بعد کفر سره چې دا کوم بعد نو دې ته موږ وایو با سببیه ده د دې معنی د وجې نه کفر ته وایي او هم معنی د هغوی نو د هغوی د کفر د وجې نه د هغوی د په دې زړونو کې د سخي محبت راسخ شو اوس کلی شو د دې په رګونو کې ورننوتی و
نو د دقې د وجې نه به دوی د تورات د احکاماتو نه انکار کولو او په تورات کې ورته د نبی علیه صلات وسلام صفات بیان شوي او قرآن ورته بیان شوی چې دا قرآن به حق کتاب دی او دا اخري کتاب دی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی آخر الزمان دی او دا به د ټول صفات بیان کړي پکې خو چې کله یهودو بیا ولیده چې نبی علیه صلات وسلام مدینې منورې ته تشریف راوړو او دوی ته پته ولګېده چې دا خو په عربو کې پیدا شوی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې زمونږ د بني اسرائیلو نه ووتو نو بیا دوی د هغه د عناد او د حسد او د بغض او د کینې د وجې نه د نبی علیه صلات وسلام او د قرآن نه انکار وکړو چې مونږ خدا نشو منلی دا ولې په مونږ بني اسرائیلو کې نبی آخر الزمان نازل رانغی الله پاک مونږ بني اسرائیلو کې څه غلطي وه چې په مونږ کې دا نبی آخر الزمان پیدا نه کو دا ولې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې پیدا کو نو د دې حسد او د بغض د وجې نه د قرآن نه به م انکار کولو او د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم نه به م انکار کولو نو واشربو او اسکلی شوه فی قلوبهم د هغوی په زړونو کې العجله محبت د سخي محبت بکفرهم د هغوی د کفر د وجې نه قل اے نبی جی ته ووایا بئس معنی ده ډیره بده ده ما هغه خبره یأمرکم چې تاسو له حکم درکوي به د کمې چې ایمانکم ستاسو ایمان یعنی هغه څومره بد ګوره که چېرته تاسو په تورات ایمان راوړئ دی خو موږ تورات منو که نه نؤمنو بما انزل علینا موږ خو په هغه ایمان راوړو چې کوم په موږ نازل شوی یعنی تورات باندې نو که چېرته تاسو په تورات ایمان راوړئ که نه نو دا خو ډېره بده خبره ده چې دا تورات تاسو ته د سخي د عبادت حکم درکوي دا تورات تاسو ته د تورات د احکاماتو نه د انکار دعوت درکوي دا که تاسو په تورات ایمان لرئ نو دا خو تورات بیا تاسو له ډېر بد دعوت درکوي چې تاسو پیغمبران نعوذ بالله قتل کوي که تاسو په تورات ایمان لرئ نو دا خو ډېر بد ایمان دی چې تاسو د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم دشمنان جوړئ که تاسو په تورات ایمان لرئ نو دا خو ډېره بده خبره ده چې تاسو د قرآن منکران جوړیږئ نو تورات باندې ستاسو ایمان نشته خو تاسو دروغ وایئ چېرې زموږ په تورات ایمان دی نو قل ای نبي جي ته ورته ووایه بئس ما دا خو ډېره بده خبره ده ډېره بدترینه خبره ده یأمرکم چې تاسو له حکم درکوي به د کمې چې ایمانکم ستاسو ایمان د هغې خبرې تاسو له حکم درکوي یعنی دا خو ډېره بده خبره چې ستاسو ایمان تاسو له د دې خبرو حکم درکوي چې تاسو په د الله د احکاماتو نه انکار وکئ د تورات د احکاماتو نه انکار وکئ د تورات په احکاماتو کې رد و بدل وکئ د رجم آیاتونه ختم کئ ان کنتم مؤمنین بالتورات که چېرته تاسو په تورات ایمان لرئ او تاسو رښتونی او حقیقي دغه مؤمنان په تورات هم ایمان راوړی وي نو دا ستاسو د ایمان خو بیا ډېر بد دی ډېر بد عمل دی دا خو ستاسو د ایمان ډېر خراب څیز دی چې تاسو په تورات ایمان هم لرئ او دا دومره د الله نافرمانیان هم کوئ د الله پیغمبران هم شهیدان وئ د الله پاک ورته حکم کړی چې په نبي آخر الزمان صلی الله علیه وسلم ایمان راوړئ د هغې نه هم انکار کوئ په قرآن ایمان راوړئ د هغې نه هم انکار کوئ نو دا تاسو څنګه مؤمنان یې قل اے نبی جی ته ورته ووایه بئس ما ډېر بد څیز دی یا ډېره بده خبره ده یأمرکم به د کمې چې تاسو ته حکم کوي ایمانکم ستاسو ایمان د کومې خبرو چې ستاسو ایمان حکم کوي که نه د کومو خبرو چې ستاسو ایمان تاسو ته حکم کوي نو دا خبرې خو ډېرې بدې دي ډېرې خرابې دي ان کنتم مؤمنین بالتورات که چېرته تاسو په تورات باندې ایمان لرئ نو دا تاسو لفظي ترجمه او مختصر تفسیر واورېدو اوس یو ځل لفظي ترجمه وایو وإذا او هر کله چې قیل اویل شو لهم هغوی ته آمنو تاسو ایمان راوړئ بما په هغه قرآن انزل الله چې الله جل جلاله نازل کو قالو دا يهود وای نؤمن مونږ ایمان راوړو بما په هغه کتاب یعنی تورات باندې انزل چې نازل شوی دی علینا په مونږ باندې ويکفرون او هغوی انکار کوي بما د هغه کتابونو نه وراءه د دې تورات نه علاوه چې دی وهو الحق حالانکه قرآن بر حق دی مصدقا تصدیق کوي لما د هغه کتاب معهم چې هغوی سره دی قل اے نبی جی تو ویا فلما نو ولی تقتلون تاسو قتلوي انبیاء الله د الله جل جلاله پیغمبران من قبل د دین مخکې ان کنتم مؤمنین بالتورات که چېرته تاسو په تورات باندې ایمان لرئ ولقد او بخدا قسم په الله بېشکه جاءکم موسی تاسو له موسی علیه السلام راغی بالبینات په ښکاره معجزو سره واضح دلایلو سره ښکاره معجزو سره
كالعصا واليد بيضاء وفلق البحر چې دا کومه د عصا وا کونټۍ وا چې هغې نه اژدها جوړېده د هغې نه به تاسو له به په دریاب باندې ووهله لارې به ترې دله جوړ شوې په کاڼې به ووهله هغې نه به چینې راووتلې نو تاسو له دا دومره معجزې او دونه ښکاره معجزې درله راوړي موسی علیه السلام د هغې نه علاوه ثم بیا اتخذتم تاسو جوړ کړو العجل الها ومعبودا خیم خپل خدای جوړ کو د سخی عبادت هم شروع کو چې موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو من بعده من بعد ذهاب موسی الى تور چې موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو نو تاسو د سخی عبادت شروع کو وانتم ظالمون یعنی وانتم مشرکون حالانکه تاسو مشرکان یې الله سره شرک کو سخیم خدای جوړ کو واذ اخذنا او هر کله چې مونږ واغستا میثاقکم تاسو نه کلکه وعده چې تاسو نه مونږ کلکه وعده واغسته چې تاسو اوس په تورات کې کوم احکامات په دې عمل کوئ ورفعنا او مونږ اوچت کړو فوقکم ستاسو د سرونو د پاسه الطور کوه تور خذو نو تاسو ونیسئ بما هغه کتاب آتیناکم چې مونږ تاسو له درکو بقوت په مضبوطۍ سره په قوت سره واسمعوا او تاسو واورئ د پیغمبر خبرې قالو هغوی وی دا یهود وی سمعنا مونږ واورېدې مونږ خو په غوږونو واورېدې وعصینا او د زړه نه انکار وکړو د زړه نه انکار وکړو چې مونږ د الله په دې احکاماتو عمل نشو کولی واشربوا واسکلی شو فی قلوبهم د هغوی په زړونو کې العجله محبت عجل د سخی محبت بکفرهم د هغوی د کفر د وجې نه قل ای نبي جي ته ووایه بئس ما ډېره بده خبره ده یأمرکم به د کومې چې تاسو له حکم درکوي ایمانکم ستاسو ایمان نو دا خو ډېره بده خبره ده ان کنتم مؤمنین که چرته تاسو مؤمنان په تورات باندې ایمان لرئ نو دا خو ستاسو د ایمان خو ډېر بد څیز دی چې که تاسو په حقیقت کې په تورات ایمان لرئ نو ستاسو د ایمان خو ډېر بد څیز دی چې تاسو د پیغمبرانو تاسو ته حکم کوي چې یاره ستاسو د ایمان تاسو له حکم درکوي چې یاره پیغمبران شهیدان کوي پیغمبران قتل کوي په یو ورځ کې 300 پیغمبران شهیدان کړل او د پیغمبر د موسی علیه السلام معجزې هم ښولې دي او چې موسی علیه السلام کوه تور ته لاړو نو تاسو د سخي عبادت شروع کو نو که چرته تاسو په حقیقت کې په تورات ایمان لرئ حالانکه نه دا دروغ وایي تاسو په تورات ایمان نه لرئ نو تاسو د ایمان خو بیا ډېر بد څیز دی چې تاسو ته د دې ګناهونو د الله د نافرمانۍ حکم کوي نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي دا زموږ د نن ورځې درس و تفسیر مو شو او ورسره لفظي ترجمه مو شوه ځان سره د دې سکرین شاټ واخلئ او دوباره دا ځان سره ولیکئ یو ځل بیا واورئ انشاءالله تاسو په دې درس ډېر ښه پوه شئ دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام